أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نانی درس کے ان شاء اللہ العزیز سورة انفال پارہ نمبر 9 رکو نمبر 4 آیات نمبر 31 32 33 درې آیاتونه به ویلې کېږي. څنګه چې بیګانې طرز کې تیر شولو چې اهل مکه مشرکان دی په دارالندوه کې راغونډ شوي ولو. حضور علیه الصلاة والسلام خلاف چې دی نو هغه دغه مکر او تدبیر وکړو. نو د دغې چې دی نو هغه د دارالندوه د هغې په اراکینو کې یو رکن او یو د هغوی چې نو هغه کس نظر بن حارث هم ولو. نظر بن حارث دا سړی چې دی نو هغه لوی تاجر و. د به تجارت کولو نو د شام وغیره د دې مختلف علاقو تجارتونه به یې کول ګرځېدلو به دی. نو کله به چې دی ګرځېدلو نو د هغې خلکو واقعې او قصې دا به یې اورېدلې. نو چې کله به د هغې خلکو واقعې او قصې دا اورېدلې نو قرآن چې کله نازل شو نو د په دغه وخت کې نو هغه یو مسخره وکړه بېهوده چې دی نو هغه الفاظ او حرکتونه یې وکړل. نو به د آیات نمبر 31 او 32 کې اوس د دغه بېهوده حرکت چې نو هغې خبره ذکر کېږي او بیا په آیات نمبر 33 کې الله پاک د هغې جواب چې دی نو هغه ذکر کوي. نو دی چې نو هغه دا خبره وکړله چې دا قرآن پاک دا خو هغه شانتي کلام دی لکه څنګه چې موږ دا نور کلامونه اورو دا نورې خبرې اورو. لو نشاء لقلنا مثل هذا که مونږ وغواړو نو زه هم یو عرب یم ما چې نو هغه سفر یو دا کړی دی ما ته د دغې خلکو تاریخ معلوم دی نو زه به هم د هغوی په دقه شانتي د دې قرآن په شانتي به زه کلام پیش کړم. الله جل جلاله د دې چې نو هغه چیلنج وکړو. الله رب العزت ورته سیده تاسو چې نو فأتو بمثله د دې قرآن پاک مثل چې نو هغه تاسو راوړئ. نو دی چې کله د هغې نه عاجزه شول بیا ورله دویم چیلنج الله پاک ورکو تاسو چې نو هغه 10 سورتونه د دې قرآن پاک په شانتي چې نو هغه پیش کړئ په نظم بلاغت او فصاحت کې. دغې نه چې نو هغه بیا عاجزه شول نو چې دې نه هم عاجزه شول نو بیا ورته الله پاک وی فأتو بسورتین یو ورکوټه صورت لکه مثال په طور کې انا اعطیناک الکوثر نو دا چې څنګه یو صورت د قرآن پاک دی جو ته هم دقه شانتي یو صورت چې نو هغه پیش کړه راوړه که نه. نو د دې نه هم دی عاجزه شولو. نو کله چې دغې نه هم عاجزه شولو د دې مثال یې نشو پیش کولی نو دوی به چې نو هغه الله پاک ورته دا ووایي نو دوی دغه خبره کوله نو بیا په هټ درمۍ باندې ولاړو. دنیا کې د ټولو نه بدترین شي چې نو هغه ضد دی. الله دې زموږ د دې نه حفاظت وکړي. کله چې انسان کې ضد موجود وي نو که تو دته کلام هم د خدای کلام ورته وی خو چې دی په خپل ضد دی هم حق خبره کوي او دغه وجه ده چې داسې انسان ته چرته هم ګوره هدایت چې نو هغه نه نصیب کېږي. که نه اوس د الله کلام بیا هغه پاک ازمکه بیا د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم چې نو هغه په جبه مبارک چې د هغه په تمام کائناتو کې د الله نه وروسته د ټولو نه لوی درجه چې نو هغه د نبی علیه السلام ده. بیا به حضور په کم انداز دله دعوت ورکړی سړی د هغې چې نو هغه تصور هم نشي کولی. په کم همدردۍ سره چې نو هغه به دوی له دا دعوت ورکړی خو د هغې ټولو باوجودو چې دوی ضد باندې ول الله ورته هدایت نو هغه نصیب نه کو خپل ځان چې نو هغې تباه کو. نو چې کله دغه ټولو نه عاجزه شول او وی چې دا خو ان هذا الا اساطیر الاولین دا خو د پخوانو خلکو قصې او د هغوی چې نو هغه واقعات دي. نو چې صحابه ورسره دغه خبرې ورته وکړې چې قرآن خو تاسو 100 پیرې چیلنج کړي 3 پیرې چیلنج کړي او 3 پیرې تاسو عاجزه شوئ دا کوم آیاتونه دغه چې موږ حوالې وي نو چې کله 3 پیرې تاسو عاجزه شوئ نو څنګه تاسو وایئ چې دا اساطیر الاولین د پخوانو خلکو قصې دي.
جو په زید دی خو زید دی جو بلب اذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق نو بیا سومی اے اللہ که چرته جنانو آغا دا کلام دا دین حق او سجی من عندک او ستا دا طرف نی نو بس مون خدا نمانو نو چې مونږ یې کله نه منو فامطر علینا حجارة من السماء زمونږ باندې چې نو هغه د اسمان نه د کاڼو باران وشي مونږ باندې چې نو هغه کاڼې دې راورېږي جو صحیح ده که نه مونږ خدا نه منو مونږ دا مسله چې نو هغه نه منو دا حق او سچ نه ده جو زمونږ سره زیادې متبادل چې نو هغه دا وشي که نه خو د اسمان نه چې په مونږ باندې دا کاڼو باران نه کېږي او د اسمان نه چې نو هغه کاڼې نه راځي نو دا د دې خبرې علامت دی العیاذ بالله چې مونږ په حق او په سچ یو اوس څومره ضد دی څومره چې نو هغه د خدای غضب له چې نو هغه دعوت ورکول دي او ائتنا بعذاب علیم یا د دې په ځای چې نو هغه بل یو سخت خطرناک عذاب دی مونږ ته الله پاک راوړي مونږ له یو بل قسم چې نو هغه عذاب راکړي نو دوی نو هغې په بدل کې دا خبره چې نو هغه وکړله اوس چې کله د دغې په بدل کې چې نو هغه دا خبره وکړله الله جل جلاله چې نو هغه اعتماد استوي آیت نمبر 33 کې بیا الله پاک دا هغې جواب چې نو هغه وکړله نه تاسو چې نو هغه په حق نه تو چې نو هغه خسړی قرآن چې نو دا حق او سچ دی زما دین چې نو هغه دا حق او سچ دی دا حق او سچ پیغمبر دی دا کلام چې نو هغه چې نو زما کلام دی زما طرفه پې نازل شوی دی نو بیا ستا خبره چې په موږ باندې د کاڼو باران ولې نه کېږي نو الله د هغې جواب ورکړلو وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم د الله رسول د دوی کمال نه دی دی باندې چې دا عذاب نه راځي نو دا ستاسو وجود چې نو هغه مبارک دی ستاسو سیرت ستاسو وجود چې نو هغه مبارک او رحمت دی نو چې کوم ځای کې د الله پیغمبر د الله رحمت موجود دی هلته غضب نه راځي اگر که سړی چې نو هغه د غضب دعوه کوي نو د الله پیغمبر دی هر پیغمبر وي که خیال مې کړی د دې نه مخکې صورت اعراف تیر شلو په هغې کې موږ د هود علیه السلام صالح علیه السلام د لوط علیه السلام مختلف انبیا علیهم الصلاة والسلام واقع ویلو نو چې کله پیغمبر د علاقې نه هجرت وکړو نو هلته پې عذاب رالو که نه نو د الله پیغمبر نو حضور علیه الصلاة والسلام خو بیا رحمت العالمین دی هغه خو د یو علاقې پیغمبران ولو الله پیغمبر خو د ټول جهان دپاره چې نو هغه پیغمبر دی نو چې د الله پیغمبر ته الله پاک وي چې تاسو کله د دوی سره موجود په دوی باندې عذاب نشي راتلی ځکه هلته ته د الله رحمت او د الله رحمت سره خپل رحمت سره غضب الله پاک نه لېږي دویمه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون او دویم دا نه الله رب العزت چې نو هغه چاله عذاب نه ورکوي در هغه وخته پورې چې دوی الله پاک ته توبه وباسي او استغفار کوي علامه هغه ابن جریر رحمه الله هغه ذکر کړی دی چې په دې صورت کې نو هغه دا خاص دی د حضور علیه السلام سره نو چې کله حضور علیه السلام هجرت وکړو نو بیا خو په کار دا و چې په دوی باندې عذاب راغلی وي که نه نو په دوی عذاب ځکه نه راغلی چې هلته نو هغه کمزوري مسلمانان هغه صحابه پاتې شوي ول چې چاله د هجرت قوت او طاقت نه ولو نو چې هجرت قوت او طاقت یې نه ولو نو د هغوی به توبه او استغفار چې نو هغه کولو نو دوی به هلته توبه استغفار کولو نو ځکه الله پاک دویم علت وخو چې کمې پورې دوی توبه او استغفار کوي نو په دوی به عذاب نه راځي عام تفسیرونه چې نو هغه دا دویمه توجیه کړله کم چې وځم وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون نو دې مشرکانو به په خپله هم استغفار کولو چې کله حضور علیه الصلاة والسلام هجرت وکړو نو دوی باندې بیا عذاب راتلو خو دغې عذاب دپاره معنی څه جوړ شو دوی به نو هغه استغفار کوو دوی به چې کله د خانه کعبې نو هغه طواف وکړو نو دوی به دا الجمله په کثرت سره دا به وي غفرانک غفرانک ای الله موږ ستا بخښنه غواړو یا الله موږ ستا نه معافي غواړو نو دا به ویلو اوس دلته آیا دا خبره چې د کافر دعا د هغه استغفار دا قبلیږي او که نه نو د کافر توبه داغه دعا او داغه استغفار توبه نه داغه دعا استغفار د دنیا په اعتبار سره قبلېږي خو په آخرت کې دله دا فایده نه ورکوي دنیا کې چې نو هغه د ښه کار دا وکړي هغې صله درته میلاویږي او په آخرت کې نو هغه نه میلاویږي تمام متفسرونو چې نو هغه بیا د قوجه ذکر کړله نو دوی به دغه غفرانه کوي خو چې کله دا هم پرېښودلو لکه څنګه به بیا انشاءالله آیت نمبر 34 کې سبا راشي نو دوی چې کله دا هم پرېښودل
نو بیا به په 8 هجری کې الله جل جلاله خپل د عذاب راوستو فتح مکه چې نه نو هغه وشوله او دوی ټول چې نه نو هغه همیشه د پاره چې نو هغه ذلیل شول نو ځکه الله وی استغفار اوس دې ځکه چې لک سړی سوچ وکړي نو دې نه یو ډېر لوی خبر چې نو هغه حاصل شونه الله چې نه نو هغه دې موږ ته نصیب کړي ګوره الله وی وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله پاک هغه پورې یو قوم له عذاب نور کې تر سوچ دوی استغفار او توبه کوي او بیا ګوره دویم ته مونږ وی چې عام تفاسیر دا ذکر کړي چې دوی به نو د تواب په وخت کې نو غفرانه کوي نو چې کله کافر دی او کافر استغفار کوي الله ته توبه وباسي الله داغله هم چې هغه د دنیا د عذاب نه ساتي نیو سړی چې صاحب ایمان دی په الله په ذات ایمان راوړي د الله پیغمبر باندې ایمان راوړي قرآن باندې ایمانی پورز د آخرت باندې ایمانی دی به استغفار کوي او د باندې الله پاک عذاب راولي چرته هم نشي کېدی خو شرط ول صرف دا دی چې دغه توبه دغه استغفار د زړه چې دی نو هغه په خلوص سره وي داسې نه چې کوي استغفار او کوي وسره ګناه کوي او استغفار وي د چا خبره وي چې نو هغه ټي وي ته کتل او وي چې استغفر الله نو داسې استغفار نه ایمان سره چې نو هغه استغفار نو چې کله ایمان سره نو د کافر استغفار پیدا ورکړي نو د مسلمان استغفار وسنګ پیدا نه ورکړي نو الله دې کې چې مونږ الله رب العزت ته نو هغه توبه طيب شه او توبه او استغفار سره نو هغه ورته کوم الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي وَإِذَا تُتْلَى او هر کله چې لوستل شي علیهم پدیبانی آیاتنا زمون آیاتنا قالوا نوایت قد سمعنا بشک مون اوریدلی دي ولو نشاء کچر غواړو مونږه لقلنا نوایو بمونږه مثل هذا پشاند دي ان هذا ندا الا مگر اساطیر الاولین قصید پخوانی خلقو وَإِذْ قَالُوا اللهم او هر کله چې اویل دوی اے الله ان كان هذا كچریوی دا یعنی دا اسلام دا دین دا قرآن والحق من عندك دا حق وستانه طرفنا فامطر علينا نور اور پمنګ باندې حجارتن کانی من السماء الى اسماننا او اتنا او یا راول پمنګ باندې به عذاب الیم عذاب درناک وما كان الله او ند الله پاک ليعذبهم چې عذاب ورکړي دوی ته انت فيهم او تو موجودی پدې کې وما كان الله او ند الله پاک معذب هم چې عذاب ورکون کې دوی ته وهم او دوی یستغفرون توبه وباسي استغفار کوي